عجیبه خلق دی په دې باب کې. مولانا وکالوی رحمت الله علیه واجبه خبره لیکل فرمایي وی رسول الله مبارک شریعت راولون کېنده او رسول الله مبارک د ځان دین نه جوړ کړي. هغه دین من ته خودل کم چې د الله جل جلاله دین دی. خو د دې دین دراولو سره سره رسول الله مبارک د دې دین تشریح په خپل حدیث مبارک باندې کړل. رسول الله تشریح کړل د ځان دین نه جوړ کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر واحد حدیث او د قرآن مجید چې کله مقابله راشي منګه د قرآن اخلو او خبر واحد حدیث به د دې لپاره پریدو. او فرمایي وای د قرآن او د حدیث په مابین کې تعارض نشته لیکن زمنګ عقل دې ته نه رسی. زمنګ عقل کمزورې دی او د نن زمانی مولا صاحب را پاسي هغه وای په ما باندې تراویح د نبی علیه السلام په نوم باندې خلکو کړلی او خلک کوئی دا ډیر غیرتمند دا د دلګانو غټ دله دی. مولانا بجلیګر صاحب ویل دلته دله نه ویل دا دلم په خپل باندې دله دی. دا په خپل باندې دله دی چې دلته څوک دله نه وای. د نبی علیه السلام یو حدیث هم د قرآن خلاف نه دی. امام صاحب وای زمنګ عقل ته زمنګ عقل کمزور دی زمنګ عقل دې خبرې ته نه رسی. مسلمانانو کوم اعتراضات شروع کړو. د مسلمانانو اولنې اعتراض دا دی چې وای په مولیان دی وای چې په هر چا پسې مونږ کیږي او دا پیر قواریت دی چې مولیان وای چې په د پسې مونږ وکړو د پسې په هر چا پسې مونږ نه کیږي. که نبی علیه السلام ژوند دی د خلکو په هغه اعتراض کول. یو کس قبله ته لارې توکلی نبی علیه السلام ویل د امامت نه لري کې خلکو ته ویل که د الله نبی ژوند دی هغه باندې خلکو اعتراضات کړي وي چې دا خو څوک وایي چې په ده پسې مونځ کوئ امام یې کوي او په چا پسې مونځ مه کوئ امام کوئ مه. که صحابه کرام وې دې خلکو په صحابو باندې اعتراض کړی وي ځکه خو الله موږ د هغه خیر القرون کې نه پیدا کولو. وجه دا وه چې موږ صرف دې ته ناست یو چې اعتراض وکړو دین بدنام کو. او د دې دپاره زه تپوس کوم د دې مولیان نه د چا که یو ملک راغی د چا که یو خان راغی او دی ولا پسخا ټماټرو کې غوښه پخه کړه ووایه چې دا رسخا ټماټرو غوښه به دا ملک قبوله کړي نه قبلوي چې یو ملک د سخا ټماټرو غوښه نه خوري نو دا راته ووایي چې الله جل جلاله به د بدعقیده والا سړي مونځ قبول کړي. چې عقیده خراب د هغه مونځ به الله څخه قبول کړي چې ګمراه د هغه مونځ به الله څخه قبول کړي چې ګستاخ د هغه مونځ به الله څخه قبول کړي او ستا مونځ به پسې وروسته ولې قبول کړي. ندیو انجینیر علی مرزا چې په پنجاب کې یو نمونه الله ښکاره کړله یو فتنه الله راوچته کړله هغه وایي جو بھی مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہندو بچیا لا الہ الا اللہ قادیانیان هم وایي. قادیانیا بل ورځ یو کس په دې قادیانیانو کې چې اوس کم مشر دی هغه خپل بچو کې د یو چا تپوس دغه وکړو چې هم مرزائی کیوں ہے ہم قادیانی کیوں ہے. نہ ورته به جواب کی سوئی وہ پہلے تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں پہلے ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. نو مسلمان و قادیانی هم ځانته وي بیا به ته به قادیاني پسې مونځ کې قادیاني پسې به هم وروسته مونځ کې هغه هم ځانته مسلمان وي. بس چې مسلمان ځانته وایي وروسته بسې ودرېږه مونځ پسې کوه. فرقواریت ولې شروع شو؟ فرقواریت د مخکې نه را روان دی. نبی علیہ السلام دا ویل دي لن تزالا لا یزالو لا تزالو یو فرقه به همیشه یو فرقه به همیشه په حق یو فرقه به همیشه په حق باندې. دا خو د الله نبی ویل دي. نو د الله نبی ویل دي چې فرقې به پیدا کېږي ځکه به پکې یو فرقه په حق وي. که فرقې نه وي بیا یې ولې ویل چې یو فرقه به په حق وي؟ ساجتو دې خبرې ته د الله نبي ته الله ویلې چې ستا په امت کې به فرقې پیدا کېږي او پیغمبر د ځان نه یو خبر هم نه کوي. ان هو الا وحی یوحى دا نبی یو خبر هم نه کوي مګر دته وحی کېږي د الله د طرف نه. نورور
فرقواریت د مخکې نه معتزله وو، خوارج وو، کرامیه وو، بد عقیده والا ډیر خلک د مخکې نه راوچت شوي وو. لیکن ستا په هندوستان کې فرقواریت څنګه شروع شو؟ هندوستان کې فرقواریت په دې طور شروع شو چې انګريز د خپل راتلو سره سره د مسلمانانو کې په مولیانو کې اختلاف واچو، فرقې را پیدا کړي چې مولیان په دې جنگ کې کړه نو عوام بخپل مولیانو ته ګوري، او چې عوام کله خپل مولیانو ته وکات دیو په دې جنگ کې منګو اچو نو منګه به دیو نه ملک ونیسو، د دیو نسل به گمراه کو لکه څنګه چې گمراه کو. نو په هغه وخت کې چې کله دا رپولیدانو په مناظره باندې وابیان راوچت شو نو د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه کتاب دی، هغه دیو ته مخکې درخواست ولیکه په ادله کامله کتاب کې چې زمارونو اول به منګه دا وکړو چې د انګريز مقابله به وکړو، بعد کې به دا مسئلې حل کو. خو دیو نه قلاریده، دا هغه فرقه وه چې د انګريز په دور کې راوچته شوې وه. مسلمان تحقیق نه کوي، صرف په یو شیز پسې وروسته روان دی. قرآن د الله گواه دی، هغه د ارسبیل یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو، اے ایمان والاو، اے ایمان والاو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. کله چې تاسو ته یو فاسق خبر راوړي، یو خبره درته نوی راشي، تحقیق وکړئ د دې خبرې کنو بیا به نادمان، بیا به په خسران کې پیمانه به پراته وي. او تا تحقیق کړلی